بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوټیوب چینل YMS لرنرز. د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت دوم د سیکنڈ کلاس اسٹوڈنٹانو السلام علیکم. ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د سیکنڈ کلاس اسٹوڈنٹانو مونږه په اردو بک کې لیسن سبق نمبر 12 کړیو. راځي چې نن سبق نمبر 13 تاسو له درکو. بدی بک کې چې کوم 14 نمبر سبق ته پیج نمبر 79 طرف ترازو او د سبق نوم دی او مل کې درخت لگائے. وی راځي یو ځای شي. صحیح ده. راځي چې یو ځای شو او دغه درخت څوک ولګو. مطلب راځي یو ځای شي پلانټس ولګوي، بوټي ولګوي. صحیح ده. لکه دا کار په شریکه باندې کوو. دا یو ښه کار دی درخت لګول. دا یو ښه کار دی. فضا ماحول صفا کوي، صفا خسته هر یو سیز شین مزه کوي، هوا صفا وي، خسته اکسیجن پروډوس کوي، نیو تازه اکسیجن مونږه گین کوو. صحیح ده. نو په دې سبق کې فرست ګوره حاصلات تعلیم دا تاسو ریډ کوي. فرست سوی نو څنګه چې تاسو ګوره د چپټر د یونټ نیم ته ګوره او مل کې درخت لګای. صحیح ده. اصل کې دا چپټر دا یونټ دا د پلانټس باره کې دی چې تاسو زه په زه بوټي ولګوي، پلانټس ولګوي، شجرکاری مهم وچلوي. صحیح ده. ځکه چې د پلانټس موږ ته ډیر زیات فائدې دي. تاسو ګوره نارمل ډیلی لایف کې تاسو ګوره فرست فائدہ ګوره د چې کوم د نارمل ګوره موږ څه کو اکسیجن د ناخلو. نو اکسیجن زموږ د لایف لپاره امپورټنت دی. صحیح ده. دین علاوه څومره خوراکونه چې موږ استعمالو، تاسو د سحر نه ماسوتنه پورې څومره خوراکونه استعمالوي، هغه کو فروټ دي، هغه کو ویجیټیبلز دي، او دا ټول د پلانټس ناراضي. نو د دې مطلب دا دی چې دا یو مین کردار دی د. صحیح ده. دا به د فزول مونږ نه حسابو. نو دا ځکه سبق کې دا شامل کړی دی د بوک کې چې دغه پلانټس د ځای په ځای مونږ لا لګول پکار دي چې هر وخت مطلب چې سکول وي، کالج وي، کور وي، هسپتال وي، خپل علاقه وي، ګراوند وي، دغه ټول سيزونه مونږ دغه ته پکار دي چې درخت پلانټ سکو هغه اوګاو کو وی کرو، مطلب هغه ولګاو. صحیح ده. دلته بیا راځي ګوره سوچے اور بتائے. سوچو کہ مونږ ته وای فصل وای آپ کو پودے اور درخت کیسے لگتے ہیں. وای تاسو ته دغه پلانټس پودے او درخت یادی د تاسو ته څنګه ښکاری لکه آیا مزه کوي یا نه کوي. نو ګوره دا خو واضح خبره ده چې پلانټس کوم ځای کې موجود وي هغه بخستم ښکاری، دا غزه خلا پی جوړوي او دغه شان دغه ټول امپورټنس دی. موږ لا اکسیجن راکې، فروټس، دین علاوه موږ ته دا ټول لرګي اخلو، فرنیچر ته جوړو. فرنیچر ته تاسو جوړول شي کنه. څومره چې سامانونه ګوره بیډ شو، دغه شان وینډو شو، دین علاوه کم ډورز دا گیټونه شو، کړکۍ، ټیبلز، دا ټول د دې پلانټس د دې درخت نه د دې بوټو نه جوړیږي. صحیح ده. یا کم د سپورټس سيزونه دي، بیټ، دا بیټ تاسو ګورئ کنه کرکټ چې پکوي، نو دا ټول د دې پلانټس نه پریپیر کوي. صحیح ده. نو دا تاسو پهلنی کوېسچن دی. بیا دویم کوېسچن کوي درختوں کا کوئی ایک فائدہ بتائے. وای د درختو یو فائدہ مونږ ته وای، یو امپورټنس مونږ ته وای. نو دینه مخکې ما تاسو ډیره خبرې وکړي چې کوم مین امپورټنس دی چې اکسیجن مونږ لرا کوي. مونږ د دې په وجه لکه ژوند دیو. صحیح ده. خدا اکسیجن مونږ نه راکول نو الریډي مونږ بس څنګه لکه ساچ مونږ خلو اکسیجن نه نوازو، کاربن ډای اکساید روباسو. یاد دې. نو فرست امپورټنس دغه دی. دین علاوه فروټس او ویجیټیبلز شو او کوم مطلب فرنیچر د لپاره یا نور د سيزونو د لپاره موږ استعمالو. نو دا ټول د پلانټس فائدہ کې راځي. صحیح ده. فائدو کې راځي. بیا ګوره نیکسٹ وی کہ آپ جانتے ہیں آیا تاسو ته پته شته سوئی پاکستان میں درخت لگانے کی مہم ہر سال چلائی جاتی ہے. صحیح ده. تاسو ته ګوره ایکسټرا انفارمیشن درکې. په پاکستان کې دغه د درخت لګولو د پلانټ لګولو کوم مهم کم کار چې شروع کړي وای دا ہر کال مطلب چلیږي. دغه یو مهم چلی. صحیح ده. اس کو عام طور پر شجرکاری کا ہفتہ کہتے ہیں. او هغه ته سوئی عام طور نارملی هغه ته سوئی شجرکاری هفته، مطلب هغه ویک وی د شجرکاری ویک وی. لکه هغه کې به صرف موږ څه کو پلانټس کرو، زې په زیبا شجرکاری کوو. دی کې دا مطلب نه چې ته خامخا یو د امرود پلانټ وکړي یا به د یو مالټي پلانټ کړي. نه، چې سب باي نیم چې سم کم یو پلانټ دی کنه، بس صرف کرل پکار دی. هغه کو وړو کې پلانټ دی، هغه کو غټ دی، هغه کو د امرود دی، هغه کو سبزی دی، هغه کو فروټ دی، خو په نوم بس پلانټ بوټه دا کرل پکار دی. صحیح ده کنه. نو دې ته موږ شجرکاری هفته ویلې شو. نو دا تاسو سره انفارمیشن شیر کړی دی. راځو نیکسٹ پیج طرف ته. پیج نمبر 70 پیج تراشی بدی باندې وګوره سبق موجود دی. ګوره او مل کې درخت لگائے. راځي. صحیح ده. یو ځای شي او دغه درخت پلانټ سکی وکړي ولګوي ځای په ځای. ټیک ده. بیا وی ګوره تلفظ کې د دې ټکو تلفظ از د کول دي. فص وی ګوره رونق، بیا وی شجرکاری، مبارک، اسمبلی، سوریلی، جوم، گیت، فرنیچر،
ضرورت د دې ټکو تلفظ از د کولی صحیح ده مطلب دا به موږ څنګه پروناونس کوو څنګه تلفظ سره به ادا کوو خاطر کې نو داسې خاص خبره نشته دا ادا کولو دغه لهجه از د کوي بس دې کې دا وایي صحیح ده سبق سٹارټ کوو ګوره فس وایي آج اسکول میں خوب چہل پہل تھی صحیح ده وینن په اسکول کې ډیر زیات خوب چہل پہل څه ته وایي رونق ته وایي ډیر زیات رونق سارا اسکول سجا ہوا تھا او ټول اسکول دغه شان سجاو شوی او لکه یو حل شروع بس مختلف کسانو او خستا رونق په اسکول کې نو اسکول ټول سو سجاو شوی کیاریو میں پول کله ته او کیاری کې سوي ګلونه سو کلاوشي لګیدلی مزای کولا کیاری خو پیژنې کنه چې کلا مطلب خلک پکې څه کوي بوټي کری لکه څنګه چې چمن یو چمن غاړو ته کیری جوړی کړي موږ چورته کیری وایو پښتو کې صحیح ده نو هغه کې خستا ګلان سو لګیدلی جیسے مسکرا کر کہہ رہے ہو لکه څنګه چې هغه خاندي موږ ورته ګورو دسي خندا کوي مسکراهټ کوي صحیح ده لکه څه چې وای بیانې مونږ ته شجرکاری کا دن مبارک ہو او د شجرکاری کم دغه ورځ چې دغه د سوي مبارک وي صحیح ده पूरा असेंबली शुरू हुई बच्चों ने पहले दुआ पढ़ी चिकला असेंबली स्टार्ट शो माशुमानो स्टूडेंटानो सुवे पहले दुआ हुई दुआ को पेजनी लपी आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा सूरत के दाया मेरी सही दा दुआ दा नो माशुमानो दा दुआ हुई फिर कौमी तराना इसके बाद जुमात पंजम के 3 बच्चों को दावत दी गई उन्होंने गीत गाया अगेन बाद बिया तराना हुई शो पाकिस्तान चिकम नेशनल एंथम दे सही दा कना तकोमी तराना चवरता हुई هغه ویل شو او هغه نه بعد بیا د 5م کلاس سټوډنټان درې ماشومان هغه له دعوت ورکړل شو او هغه وروتل مطلب هغه یو گیت ویلو گیت مين یو خستا اواز سره یو سانګ ویلو سیدا یو نغمه ویل تاسو دیتا نغمه ویلې شي ٹھیک شو نو هغه نغمه سو وګوره سوی آو بچو آو مل کے درخت لگائے आओ बच्चों आओ मिलके दरख्त लगाए दा नगमा वेला बच्चों की सुरीली आवाज लगता था दरख्त झूम रहे थे परिंदे भी साथ मिलकर गा रहे हैं सही दा कम د ماشومانو د सुरीली خستا خوږ आवाज او داسې ښکارا کیدل لکه د کم پلانټس یو درخت هغه هم ورته حیران لکه هغه هم دې ته توجه ساتله او پرندې چې هغه دې سره مشترکه هم د غسیزي ویلو لګیاو د غسیزي ویلو ٹھیک شو आओ बच्चों आओ मिलके दरख्त लगाए د هغه गीत دوی ویلو د 5م کلاس سټوډنټ هغه دا गीत ویلو ٹھیک شو نیکسٹ بیا راځي प्रिंसिपल साहिबा ने बच्चों को इस गीत पर शाबाश दी और दी चिकम प्रिंसिपल साहिबा वा सईदा अगे माशुमान ता बदी गीत बदी नगमा बानी शाबाश वर्कलो इसके बाद प्रिंसिपल साहिबा ने तकरीर करते हुए कहा बिया अगे न बाद प्रिंसिपल साहिबा तकरीर वकलो और अगदी ते सुवेलो چې प्यारे बच्चों दरख्त हमारी हवा को साफ रखते हैं چې प्यारे बच्चों درخت چې دي پلان شي د زموږ کومه هوا دا هغه صاف ساتي کلین ساتي हमारे घरों स्कूलों और सड़कों को खूबसूरत बनाते हैं او دا زموږ کورونه سکولونه او کوم سړکونه چې دي هغه خسته خوبصورت جوړوي ځکه چې پلانټس لګیدلی نو هغه ځکه د انوایرنمنت ډیر خسته ویخه ډیر خسته منظر شو کوي हमें पल देते हैं मोंगला सकी फ्रूट را کوي सही ना फर्नीचर केलों का सामान और हमारी जरूरत की कई चीजें दरख्तों से हासिल होती है फर्नीचर او چې کوم د لوبو چې کوم سيزونه دي او دین علاوه چې څومره زمونږ د ضرورت سيزونه دي هغه ټول د درخت نه بوټونه حاصلېږي ٹھیک شو دامو شو نیکسٹ راځي ټهره اور بتائے 5ویں جماعت کے طلباء نے کون سا گیت گایا د 5م کلاس کم سټوډنټانو هغه کوم گیت ویلو आओ बच्चों आओ मिलके दरख्त लगाए आओ बच्चों आओ मिलके दरख्त लगाए دا गीत هغه هغه ویلو ټیک شو بیا نیکسٹ تاسو د پکچر کې وګورئ دا د دوی هغه سکول دی صحیح ده دا سټوډنټس دي دا د دوی پرنسپل صاحب ده او لګیا دي خپل درس ورته ورکوي ټیک شو راځو نیکسٹ پیج طرف ته پیج 81 پیج تراشي نیکسٹ پیج کې بیا وایي ګوره بچو हमारे मुल्क में आज कल शजरकारी का हफ्ता मनाया जा रहा है وې سټوډنټانو ماشومانو صحیح ده زمونږ په ملک نن सकीगी د شجرکاری چې کومه هفته ده هغه مناویږي सब लोग पौधे लगा रहे हैं ټول خلک سکی प्लांट्स करी बूटी करी हम भी आज स्कूलों में पौधे लगाएंगे موږ به هم نن په خپل سکول کې बूटी करू सही ده बूटे وکړو ये पौधे बड़े होगे او دا बूटी بیا سکیږي دا کوم بوټي چې موږ کرو دا بیا غټیږي درخت بنےږي دا بس دینه به درخت جوړیږي غټونه به جوړیږي हमारा स्कूल बहुत खूबसूरत लगेगा او دې سره به زمون स्कूल ډیر خسته ښکاری اسمبلی ختم हुई सब मैदान में जमा हो गए او چې کله اسمبلی ختم شو ټول په میدان کې را جمع شو مالی نے مختلف جگہوں پر छोटे موٹے गड़े कूद रखे थे او مالی مختلف ځایونو کې په کېرای کې څومره چې واړه غټي کمی کندې وی هغه مطلب کندې جوړې کړې وی تیار सब ने मिलकर इन गड़ों में पौधे लगाए او ټول رايوځي شو به کندو کې دغه کیری کې 200 کړو دغه بوټي ولګول
بیا سوی ګورا هوا چلی ننه منه پودے لهلهانه لګي او چې کله هوا ولګي دا کم ننه منه پودے واړه واړه کم کچا کچا دغه پلانټ سو تازه تازه هغه خوځیدل شروع کړ خستا یو طرف ته بل طرف ته جیسے ہاتھ ہلا کر کہہ رہے ہو لکه څنګه چې یو کس لاس داسي یو وړاندې کی او سوی چاته سوی نو دغه شان خوځیدل دغه ننه منه پودے درخت لگانے پر آپ کا شکریہ درخت لگانے پر آپ کا شکریہ او د بوټي د درخت لګولو باندې ستا شکریہ اسکول پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بلا لگ رہا تھا اسکول دغه شان د دینا کم چې مخ کیو اغه نه خسته ښکار کېدلو خوبصورت ښکار کېدلو خو بلا ستوي بلا مین خوبصورت یا اچھا ٹھیک شو بیا وی ټهره اور بتائے مالی نے گڑے کیوں کود رکھے تھے مالی وی چې کوم دغه کندي دا ولی مطلب د تیاری کندي ولی کړی وي د بوټو د پاره کړی وي چې د کی بمنګا پلانټس کرو بوټي وکړو صحیح ده پکچر کې تاسو کته چې دا وګورئ هغه ماشومان دي دا کندي دي د کی لګیا دي خپل دغه بوټي سکی کری او ورته چې نو دغه نن شجرکاری کوم مهم دی هغه هفته دا هغه کې دوی دغه پلانټ کری صحیح ده نیکسٹ وی ہم نے سیکھا موږ صحیح ذکر درختوں کے بہت زیادہ فائدے ہیں د بوټو چې ډیر زیاته فائدې دي ها نو ډیر فائدې مونږ ویلي د څومره سيزونه چې څومره خوراکونه څومره لرګي د هر څه د سن راځي د بوټو ناراضي ټیک ده نو ډیر زیات فائدې دي خوراکونه فروټ سبزی हर समंग दस नाखलू दा प्लांट्स नाखलू बल वही बाजारों सड़कों स्कूलों और हर जगह दरख्त लगाने चाहिए सही दा बाजारों की सड़कों की और स्कूलों की मतलब په هر ځای کې درخت لګول پکار دي چې د انوایرنمنت خستوي صفاخکاری صفا هوا وی اکسیجن وی تازه تازه سही دا زموږ صحت باندې هم ته یو خو اثر دی ٹھیک شو دا د دې لیسن ختم شو راځو پیج نمبر 82 طرف ته په دې باندې د دې ایکسرسایز مشق موجود دی صحیح ده فرست وای نئے الفاظ نئے سنوي الفاظ دی بدی کې سوې دی ہوئے الفاظ کې معنی سمجھے الفاظ راکړي دي د دې معنی باندې تاسو ځان پوي کوي صحیح ده معنی هم یاد کوي الفاظ معنی ګوره بلا مین خوبصورت یا اچھا بل وی دعوت دینا بلانا لکه چاله دعوت ورکول څوک راغوښتل دی ته وی دعوت دینا بلانا فرنیچر څه ته وی میز کرسیا وغیرہ تاسو وینئ نارمل کنا چې کله فار ایگزامپل د چا په کور کې واده وي نو هغه بیا څه کوي فرنیچر کوي کنه نو همدغه سیس ته بیا څه وی فرنیچر میز کرسی بیډ وغیرہ دي ته څه وی فرنیچر ٹھیک شو بل وی چہل پہل وی رونق تھا شجرکاری درخت لگانا بوٹی پلانٹ لگول دی تو شجرکاری او گیت گانا یا نغمه دی تو گیت نیکسٹ وی آپ نے کیا سمجھا کوېسچن کوي نو د دې جواب تاسو موږ ته په کمنټ کې ویلای شئ صحیح ده چې تاسو به دې لیسن کې صحیح ذکر ودی سبق کې نو موږ ویل چې بده دا سبق اکچولی دا د شجرکاری باره کې د پلانټس لګولو باره کې دی چې موږ به بوټي ځای په ځای کرو چې زموږ انوایرنمنت صفا وي خسته تازه اکسیجن موږ ته ملاويږي او خسته د شان څومره سيزونه چې راځي د پلانټ نه راځي نو ډېر امپورټنت رول دی صحیح ده دین علاوه تاسو موږ ته په کمنټ کې خپل ریپلای هم راکولای شئ چې تاسو د دې نه صحیح ذکر بل وی دویم نمبر درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائے چې کوم درست جواب دی هغه مخې ته تاسو ټک نشان ولګوي کورسوي الف نمبر اسکول میں منایا جا رہا تھا په اسکول کې سره مناویدل تاسو ری دغه درکړي چويسونه صفائی کا دن شجرکاری کا دن بچوں کا دن ماحول کا دن په اسکول کې مناویدو شجرکاری کا دن صحیح ده دی باندې ټک ولګوي بی نمبر اسمبلی میں گیت گایا اسمبلی کې چا هغه گیت نغمه ویلی وا جماعت دوم کے بچوں نے جماعت سوم کے بچوں نے جماعت اول کے بچوں نے جماعت پنجم کے بچوں نے نو موږ په سبق کې ویلي چې جماعت پنجم کے بچوں نے بدی باندې ټکو لګوي نیکسٹ وی جیم نمبر آخر میں تقریر کی آخر کې چا تقریر وکړو جماعت پنجم کے بچے نے استانی صاحبانے پرنسپل صاحبانے وائس پرنسپل صاحبانے نو پرنسپل صاحبانے هغه لاست کې بیا تقریر وکړو دا شو نیکسٹ پیج طرف ته راځو پیج نمبر 83 طرف ته بدی کی بیا ګوره سوې دریم نمبر دی ہوئے سوالوں کے جواب لیکي سوالات راکړي د دې جوابات وي مونږ ته راکړي صحیح ده نو د دې جواب تاسو لدرکو فرست کوېسچن کې الف بچوں نے کون سا گیت گایا ماشومانو وای کوم گیت ویلو صحیح ده پیسې ملایږي نو دې جواب تاسو لیکلی شئ ولیکئ چې جواب نمبر 1 کوم گیت ویلو آو بچوں آو صحیح ده او مل کے درخت لگائے مل کے درخت لگائے درخت لگائے دا بولی کوي دا شان بیا به بولی کوي چې آو بچوں آو مل کے درخت لگائے دا گیت د سټوډنټانو ویلو ٹھیک ده دا بس صحیح الفاظ سره صحیح طریقې سره بلی کوي خسته رائټینګ سره بل کوېسچن کوي بے نمبر درختوں کے کوئی سے دو فائدے لیکي د درخت د بوټو یو دو فائدې ولیکي نو بلی کوي جواب نمبر 2 ډېرې فائدې دي صحیح ده موږ به یو دو ولیکو چې درخت ہماری ہوا کو صاف رکھتے ہیں
او بل بسولی کې چې فرنیچر और खेलों का सामान बनाने में इस्तेमाल होते हैं। बनाने में इस्तेमाल होते हैं। درخت زمونږ چې کوم هوا د صفا کوي هغه لپاره یوز کو او فرنیچر او نور د لوبو چې څومره سامانونه دي هغه استعمالولو کې मतलब هغه سيزونه تی مونږه جوړو هغه کې استعمالو ٹھیک شو دا جواب شو بل جیم نمبر وای اگر آپ درخت लगाना चाहे तो कहाँ लगाएंगे क्वेश्चन کوي چې کوئی تاسو چرې پلانټس لګول غواړئ نو کوم ځای کې به لګوي صحیح ده نو دا خو تاسو خوخه ده چې کوم ځای کې تاسو مایند ویز ته کوم ځای کې تاسو لګولې شي نو زه تاسو ته جواب لیکلی شم چې وبلی کو چې سکولو میں گھر میں چې سکول میں گھر میں اور اپنے علاقے میں ٹھیک ده دی جواب ول خپل هم تاسو لیکلی شي چې تاسو پلانټ کوم ځای کې لګي مطلب کو په سکول کې لګوي یا په کور کې لګوي یا په خپل علاقہ کې په پلانټس لګول پکار دي صحیح ده دا جواب شو دین علاوه نیکسٹ بیا راځي ور مل کر کرے بات آپس میں بات چیت کرے اور بتائے کہ درخت نہ ہوتے تو دنیا میں زندگی کیسی ہوتی زبانی په خپل منځ کې مطلب بات چیت کوي ډسکشن کوي ودی باره کې کچھ پلانټس نه نو د دنیا د زندگی ولا څنګه وسنګ وتیری ده واضح خبره د پلانټس ډیر امپورټنت دی صحیح ده زموږ د لایف د پاره اکسیجن موږ لرا کوي نو کچھ دا نه موږ به هم دا شان اکسیجن موږ د کم ځای نه غسته دومره خوراکونه د ټول سيزونه وینډوز او کم ډورز شو دین علاوه کېلو کا سامان یا نور د سيزونه څومره چې فرنیچر ایټسټرا دا جوړیږي د پلانټ نه جوړیږي دا ټول زموږ ژوندۍ څومره دغه دا به ټول مشکلو صحیح ده نو ډیر خسته کوېسچن کړي دا ورته تاسو زبانی ویلې شي 5 نمبر آپ درختوں کا خیال کس طرح رکھیږي زبانی صحیح ده تاسو به د پلانټس د بوټو خیال څنګه ساتي نو موږ له پکار دي چې دا غي صحیح طریقې سره خیال وساتو صحیح ده غي د وبو خیال وساتو دا غي د نور د رڼا د شان د باران دا ټول سيزونه بدی کې شامل دي دین علاوه یو انیملز د هغه پلانټ بار بار شوکې د دغه خیال وساتو دا ټول سيزونه به خیال ساتو البته دغه پلانټ ودا کوي غټي کې به زمونږ د فائدې لپاره به موږ خپل ځان لته خپل فائدہ اخلو او یوز کو به استعمالو به صحیح ده نو دا مرته تاسو زبانی ویلې شي نیکسٹ راځي پیج نمبر 84 پیج تر راځي لفظوں کا کیل د لفظونو کیل له ګورې سوی 6 نمبر دیے ہوئے الفاظ سن کر ان کے تلفظ پر غور کرے اور اعراب لگائے دغه الفاظ تاسو مطلب واوري تلفظ یې کوي په دې باندې غور وکړي او اعرابونه په لګي اعراب مین زبر زیر شد دته اعراب وای صحیح ده ګور راځي کتاب نو کتاب سره بتاو سو کوي کاپ لاندې به زیر واچوي کتاب صحیح ده برابر بازار واچوي کتاب بشي او دلته به وړاندې واچوي داسي صحیح ده قلم قاف د برابر زبر واچوي قلم او بس دا مزه وړاندې شي ٹھیک شو کاغذ کاف د برابر زبر واچوي کاغذ ٹھیک ده بس داسي قمیص قاف د برابر زبر واچوي میم د برابر میم نه لاندې بسو کوي زیر واچوي ٹھیک شو وړاندې وای قمیص بل راځي درخت دال د برابر زبر ری د برابر زبر او درخت بل راځي پودا پی د برابر پیش واچوي پودا دال د برابر زبر نو پودا بشي بل راځي فرنیچر پی د برابر زبر واچوي نون د برابر نون لاندې بس زیر واچوي فرنیچر ٹھیک شو او بل راځي کرسی کاپ د برابر پیش واچوي کرسی بس د برابر شي دي ته اعراب نیکسٹ وای قواعد سیکھے قواعد از کول دی ہوئے جملے پڑھے دغه جملے وی تاسو کوي وای سوی بھائی جان کتاب پڑھ رہے ہیں بھائی جان چې د کتاب سکه ریډینګ کوي پڑھاوي نو دا کم ٹینس ته فی الحال میں 2 دن پہلے اسکول گیا تھا زه 2 ورځې مخکې اسکول ته تللی وم کم ټینس ته فعل ماضی او بل وی ہم اگلے ہفتے پشاور جائیں گے مونږ به روانه هفته پشاور ته ځو کم ټینس ته فعل مستقبل صحیح ده لکه موږ سره درې ټینسونه دي صحیح ده یو ته وی فی الحال بل ته وی فعل ماضی او بل ته وی فعل مستقبل فی الحال څه ته وی مطلب چې کم کرنٹ سره روان دي اوس موجوده هغه ته فی الحال وی فعل ماضی څه ته وی چې کم تیر شوی وی گزرا هوا ورته وایي لکه موجوده دي ته ویل شي موجوده او فعل ماضی گزرا ہوا ورته ویل شي گزرا ہوا چې کم تیر شوی او فعل مستقبل آنے والا چې کم وخت را روان وي هغه ته سوی فعل مستقبل نو آنے والا ٹھیک شو لکه پریزنٹ پاسٹ او فیوچر ٹھیک شو دا ٹینسز دی اتم نمبر کوشچن دے وم نمبر کوشچن دے دیے ہوئے جملوں کے سامنے فعل حال فعل ماضی یا فعل مستقبل پر ٹک کا نشان لگائے کوشچن را جملے راکړي د دې مخه ته وای تاسو فعل حال فعل ماضی فعل مستقبل نشان ولګوي خپل خپل خانه کې ټک به ولګوي جمله سوی
نو دلته جملې راکړي دي ګوره چړیا چو چو کر رہی ہے صحیح ده چړیا څه ته وایي مرغۍ ته وایي هغه څه کوي چو چو کوي نو ګوره کم ټینس ته فی الحال دی مطلب دا ورته ګوري اوس لګیا دی کرنٹ موجوده وخت دی نو دا فی الحال ټینس دی باندې تاسو ټیک لګولای شئ بل وایي پرانے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے صحیح ده په مخکې زمانہ کې به خلکو څه کول پیدل سفر یې کولی نو ګوره مخکې وخت هغه وخت بیانوي نو دا کم ټینس شو فعل ماضی مطلب دا پاست ټینس ته تیر شوی دی دلته به ټیک ولګوي نیکسٹ وایي اسد لکھ رہا ہے اسد چې دسه کوي لیکل کوي مطلب دا ګوري کرنٹ دی موجوده دی فی الحال باندې ټیک ولګوي دا فی الحال دی پریزنٹ دی صحیح ده بل وایي هم کل اسکول جائیں گے موږ بس سبا بچرته ځو سکول ته نو دا کم ټینس شو فعل مستقبل صحیح ده مطلب لا تلی خو نه دي کنه سبا خبره کوي فیوچر نو دا فعل مستقبل فیوچر ټینس شو نیکسٹ وایي هم پچھلے مہینے کراچی گئے تھے مونږه کم 13 مہینہ وا هغه سو کراچی ته تلیو نو دا کم ټینس شو دا فعل ماضی شو مطلب تیر شوی دی پاست ټینس شو ټیک بدلته ولګوي او لاست ون وایي میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوگی او زه چې مطلب غټ شم سبا جوړېږم ډاکټر به جوړېږم صحیح ده ډاکټر به جوړېږم نو دا وایي چې کم ټینس شو دا د مستقبل خبره کوي صحیح ده لکه دا خو جوړ شوی نه ده کنه دا به جوړیږي فیوچر کې راځي ٹھیک شو کو بدی باندې ګوره تاسو کنفیوز کیږئ لاندې نوٹ کې ولیکئ وګورئ تاسو یو نظر چې فعل کا تعلق کسی نہ کسی وقت یا زمانے سے ہوتا ہے کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے یا موجودہ زمانے میں یا پھر آنے والے زمانے میں گزرے ہوئے زمانے کو فعل ماضی موجودہ زمانے کو فعل حال اور آنے والے زمانے کو فعل مستقبل کہتے ہیں صحیح ده نو دا نوٹ تاسو وګورئ چې دا تاسو ته بیا یاد وي چې کوم تیر شوی هغه ته پاست وای او چې کوم موجوده وي هغه ته حال وای فی الحال او چې کوم را روان وي هغه ته فعل مستقبل وای راځو نیکسٹ پیج طرف ته پیج نمبر 85 طرف ته په دې کې بیا وای ګوره دیے ہوئے ہر لفظ کے پہلے حرف کو نمایاں کیا گیا ہے تمام الفاظ الف بائی ترتیب سے درج کیے گئے ہیں کوم لفظونه راکړي لاندې دا حرف وای دا نمایاں کړي دي موږ ته ظاهر کړي دي او همدا الفاظ الف بائی ترتیب سره راکړي دي الف بائی ترتیب څه مطلب دی چې کوم الفابیټک اډرز دی لکه څنګه چې تاسو په انګلیش کې ګورئ اے نه سٹارټ والو تر زیډ پورې لکه اے او د سلاړ شو زیډ پورې دا الف بائی ترتیب دی پس بیا بی راځي بیا سی بیا ډی بیا ای صحیح ده کنه په ترتیب سره نو دا شان اردو کې هم چې کوم حروف تهجی دا هغه ترتیب سره به تاسو ګوره لیکئ ګوره الف ته ګوره بال بی راځي پہلا نو بال بیا تی راځي تار جیم دے نو جگ دال درخت سواد صابن او قاف قلم نو ګوره دا الف بائی ترتیب دی 8 نمبر کوېسچن کې دی ہوئے لفظوں کو الف بائی ترتیب سے لیکي دغه لفظونه راکړي وي دا تاسو دغه ترتیب سره ولیکئ لکه دوی مخکې رسته کړي دي اوس به مونږه صحیح ترتیب سره ولیکو چې اول به الف بیا بی بیا تی کو چری الف پکې نه وي الف پسې 10 نمبر راځي بی نو بیا به مونږ بی لیکو کو بی پکې نه وي بی پسې 10 نمبر راځي تی نو بیا به تی لیکو ها نو راځي ګوره مور شاخ تاره وقت لوگ دات رابطه چیز دا دوی ګډوډ راکړي نو بدی کې به تاسو ګورئ چې الف نصر راځي الف کې ګوره سنشته نو بیا سره راځي بیا بی راځي بی ټکه پکې نشته بیا د سټه کې د تی نو تی ټکه پکې شته تاره دا براوالی دلته به ولیکئ فرست ون دې ته الف بائی ترتیب وایي صحیح ده تاره بدلته ولیکئ بیا پکې سره راځي بیا پکې وګورئ تی پسې بیا جیم چې ګوره چې چیز دا براوالی صحیح ده لکه تی نه بعد خو بیا ټیم ده کنه خو هغه پکې نشته نو موږ ډایرکټ چې تلاړ شو نو چیز به پکې ولیکو بیا پکې سره راځي بیا پکې راځي دا ته ګوره دال راځي نو دا به پکې ولیکئ دغه شان بل نیکسٹ پکې سره راځي بیا پکې راځي رابطه به ولیکئ دغه شان او نیکسٹ پکې راځي بیا شاخ صحیح ده دا به راواخلئ شاخ بل پکې راځي لوگ به راواخلئ دلته به ولیکئ او بل پکې راځي وقت او لاست ون سره راځي مور نو دې ته سوي دې ته الف بائی ترتیب دغه ترتیب سره بدا ولیکئ نیکسٹ کوېسچن کوي پڑھے 9 نمبر درج ذیل عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھے کم درج ذیل عبارت راکړه درست تلفظ اور روانی سره وایي صحیح ده صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ صبح سویرے اٹھے سیر کو جائے ورزش کرے دانت صاف کرے اور نہائے صحت مند مطلب صحت مند لپاره دا ضروری دي چې هغه صبح سره وخت پاسي سیر وکي ورزش وکي او غاښونه کم ټیټ یا خپل صفا کی او ولامبي صحت مند رہنے کے لیے کھانے پینے کا بھی خیال رکھے او صحت مند ځان ساتلو لپاره د خپل خوراک هم خیال ساتل پکار دي مطلب دا چې ښه خوراک کول پکار دي صاف ستھری اور تازه چیزیں کای کم صفا سيزونه دي تازه سيزونه دي نو هغه ته کوشش کوي هغه خوري صحیح ده جن چیزوں پر گرد پڑی ہو یا مکیا بیٹھی ہو وہ ہرگز نہ کھائے حکم سيزونه باندې چې مطلب گرد دوړه دا غن بلا پریوتی وي یا نور ماشي مچان وغیرہ دا به ناس وینو هغه اسکله هم مخوري صحیح ده هغه بیا مختلف بیماریانی
पैदा की। सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। और सेहत چې د हेल्थ چې ورته وایو انګلیش کې دا د الله تعالی ډیر غټ نعمت دی او د دې حفاظت کول ډیر زیات ضروری دي. صحیح ده، لکه دا ټول هر څه یو طرف ته کا، خو صحت ډیر ضروری دی. ښه کو چې ستا صحت ټیک وي نو ګوره ته هر څه کولای شي، عبادت هم کولای شي، روزه هم نیولای شي، نور سيزونه هم کولای شي خپل نارمل ډیلی لایف کې. کو چې صحت دی خراب وي، بیمار وي، نو ته یو سیزم نشي کولای. ٹھیک ده. بل وای کچھ نیا لیکي سنوي ولي کوي. ګوره 10 نمبر اپنے اسکول کا پتہ خوش خط لیکي، د کوم خپل اسکول پتہ چې دا غوي خوش خط صحیح طریقې سره ولیکي. نو دا تاسو د پاره یو اکټیویټي شو، یو ټاسک شو. ټول سټوډنټس په دغه شان ولیکي چې د چا اسکول په کوم ځای کې موجود دی، هغه پتہ بدلته صحیح ترتیب سره ولیکي خوش خط ښه چې رائټینګ صفا ولیکي چې مزناک دلته ښکاری. ٹھیک شو. نیکسٹ وای او کرے کام 11 نمبر استاد محترم के साथ मिलकर स्कूल में पौधा लगाई. خپل استاد محترم سره تاسو یو ځای شي او په خپل اسکول کې پلانټ ولګوي، بوټي وکړئ. بل کوېسچن کې 12 نمبر اپنے نام کے پہلے حرف کے مطابق الف بائی ترتیب سے قطار بنائیں. او خپل نوم چې کوم پہلنے حرف دی هغه مطابق الف بائی ترتیب تاسو جوړ کړئ. لکه د چا نوم ا ناراضي هغه پهله ودروي، د چا نوم بی ناراضي هغه بعد کې ودروي، د چا نوم سی ناراضي هغه ورپسې ودروي تر زړه پورې. نو دې ته وایي الف بائی ترتیب. دا هم تاسو یو اکټیویټي ده، ځان په پوي کوي، پریکټیس به وکړئ. صحیح ده. نو امید لرم تاسو به دې سبق باندې پوه شئ. وي کوم سبق نمبر 13 شو او ملکر درخت لگائے دې پورې ختم شو، فینیش شو. صحیح ده. دی باندې پریکټیس ضروری دی ځکه چې دا بیا هېریږي. ها ان شاء الله بل ویډیو کې به بیا کوم سبق نمبر 14 چې دی صفائی کا رکھے خیال، دا به تاسو لدرکو. 14 نمبر سبق زموږ ویډیو کمپلیټ شو، سر ته ورسېدا. کوچري دا ویډیو خو خوښ وي زموږ دا چینل وایم اس لرنرز دا سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر کړئ. تھینکس فار واچینګ. موږ لرا کې اجازه. الله حافظ.